बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अंबिया अलैहिस्सलाम वाक़ियात कोम ची दा अर्ज़ुल कुरान सर ताल्लुक़ लरी नागा वाक़ियात शुरू पाई के आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, हूद, सालेह अलैहिस्सलाम दाई तज़किरा शुरू उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम असल करे वतन इराक़ दे और दा इराक़ इलाक़ा दा और पर इराक़ निकले इराक़ बाबिल वरसराव इदरीस अलैहिस्सलाम हदागा बाबिल ले चे हारूत मारूत वाक़या पकी दा टोल दा और दे और दा इराक़ इलाक़ा दा दलता असल इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा दे आओ दा नमरूद पदे इलाक़े बांदे हुकूमत इराक़ मान नासल जाए पैदाइश और दे ब्यादल तदा और वाला वाक़या हम शवेवा चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और तग़ुरज़ोले दाग़ी नबाद चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगा बच का ब्याम मसला बयानोला द तौहीद दावत खो नमरूद वीडियो चे बज़्ज़त समो आए नागा ने मसला मन लो ने व तबिया सवे मके ख्वाबियाम से जंग शर सपेड़ोश वगन अचो कतल चे मनीम न व सवैयम न दा में से पता लगान सर शो देना खदा चे इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी नो द हिजरत शुरू करे दे ब्या ददे और इलाके ना तले दे बरा दलता दाखकारी फर्रान और हर्रान द इलाकी दम दद इराक बरा सर दे हर्रान फर्रान दलता रागले दे सवख दलता हो بیا د دې علاقې نه راغلی دی حلب ته حلب دا د شام علاقه ده د حالاتو کې مخکې به تاسو خبرونو مغرونو کې اورېدل حلب باندې حمله وشوه حلب باندې بمباري وشوه او دا ډېر اهم ځای دی چې ډېر صحابه کرام او ډېر لوی تاریخ دی دا شام علاقه ده عراق نه یعنی دی بیا حران فران ته د حران فران نه حلب تراغله او دا حلب نه بیا بیت المقدس تراغله دا بحیر روم دی دی سره خوا کې دا سمندر سره دا بیت المقدس دا علاقه ده د دلته آباد شوی دی او دی بیت المقدس کې الخلیل بنوم اوسم زی آباد دے الخلیل اوز دا غزی دی جہاد کے و حالاتو کی دا دی زینون ورات اللہ خبرونو کی الخلیل او بیت اللحم او بیت المقدس او بیت المقدس خواغا طول پورلوی شہر دے دا فلسطین مرکزی شہر و یو دے کی مسجد اقصا دا جماعت دے او بیت المقدس دا طول شہر لکا مکہ و بیت اللہ کنا دا غسی شہر او فلسطین تمام
ریاست ته، سلطنت د مسلمانانو حکومت. نو دی کې یو الخلیل کلی دی علاقه ده. ابراهیم علیه السلام در اصل الخلیل کې پاتې شوی. اوس هم د ابراهیم علیه السلام قبر د الخلیل کې دی، دغلته دفن هم دی. د دې ځای نه بیا ابراهیم علیه السلام مختلفې سفرې کړي الله په حکم. د الخلیل خو مرکزي ځای دی. ته اوس راغلی، اوس راویښ شه. ها نو بل چاله یې ورکوه بیا. ښه جي، الخلیل نه بیا ابراهیم علیه السلام مختلفې سفرې کړي. په دې سفرو کې یو سفر وګورئ، دا وګوره، دا هغه شی راغلی دی چېرته؟ مکې ته راغلی دی. دا چې هاجر او اسماعیل علیه السلام د الله په حکم مکې ته راغلل او دې نه بعد واپس الخلیل ته تللی دی. یې پرېښول، هلته لاړ که نه شام منه الخلیل، او کې ورته شام وی. اوس دې ځای ته شام نه وي، اوس خو دې ته فلسطین وی. واپس دغلته تللی دی. او د ده یو بل سفر شوی دی، دا غوره د دغې الخلیل نه داسې دې طرف ته. نو دا کم طرف دی؟ مصر دی که نه؟ مصر ته راغلی او د مصر نه واپس بیا الخلیل ته تللی دی. دا د الله بنده ټوله زندگی په مهاجرت کې تیر کړی، ټوله زندگی بس دقه ده. اورنا، هاران، فاران، بیا حلب، بیا قدس، یعنی الخلیل. دینا یو سفر مصر تا، بیا واپسی، بل سفر حجاز تا، بیا واپسی. تمام زندگی داسې ده. او آخر بیا وفات شوی دی، نو الخلیل کې دفن. دا د سفری دی مختلف، دا په دې طریقه د سفری شوی دی. خدا د دنیا یو بل سر دی. نو دلته وګوره عراق اور بلکې خلیج فارس سره نږدې دی، ایران سره دی، خو ایران دی که هغه طرف د عراق هغه علاقه چې ایران طرف ته ده. او بیا د هغې نه بعد بره د عراق اخیری حدود چې شام ته نږدې دی، حران، فاران، بیا د هغې نه حلب شام ته، او بیا هغې نه بعد فلسطین، او بیا د الله په حکم حجاز او مصر دو غټې سفرې کړي. مصر ته هم تللی دی چې هغه بله بیبي ځان سره بوتلی وه، کمه سارا رضی الله عنها، د تره لورې ده، بوتلی ده. او هلته بیا د هغې زمانې د مصر کم فرعونو، ځکه فرعون خو د مصر د باچا لقب وکنه، نو فراعنه ډېر زیات دي. د ابراهیم علیه السلام د زمانې فرعون جدا دی، د موسی علیه السلام جدا دی. هلته هغه واقع راغلی وه چې هغه به دا کار و چې هغه به میلمه ولیده او ښځه به ورسره وه، نو هغه به ایسارول. نو ابراهیم علیه السلام چې لاړ، نو اطلاع ورله چې دقسې څوک مسافر راغلی دی، نن سبا اصطلاح کې دیشګر راغلی دی، وینیسه وارنټ جاری شو. نو دی نیولی دی او بیبي نیولې وه. او بیا هغه مشهوره واقع ده چې هغې جدا کړه، ځکه هغه بدبخته به دغسې کول، میلمه نه به یې ښځه ونیوه او هغې ته به یې غلط نیت سره لاس اچو. او سارا رضی الله عنها جدا کړه. ابراهیم علیه السلام پریشانه شو، حکومت ته څه ورسره وکړي په یکې اواز. نو دی دلته الله ته په دعا مانځو درېده. ولته سارا رضی الله عنها چې هغه لاس کو، نو لاس یې وچ شو، بیا لاس بیا دوه درې ځله داسې واقع وشو. نو خپل سپیانو ته وی چې دا تاسو ماله جینیه راوستې ده که څنګه چل دی، یعنې دا پیری ده که څنګه. چې بیا حالات تعارف وشو، نو بس بیا یې پرېږدی ده. ابراهیم علیه څوکې زه د هغه اورم کم نمرود پلار آزر ښه، نو هغه ډېر نومو، نو بس بیا ویل که ځای. او بیا وله خپله لور هاجر
ورکړه دا بستا دا خزر ډېره لویه ښځه ده نو دا به د دې خدمت کوي. بیا ابراهیم علیه السلام په نکاح وتړله. نو دا هاجر دویمه ښځه ده د اسماعیل علیه السلام مور. دا د مصر د بادشاه لور ده. هغه بیا ایمان دې سر راوړی دی خو بهرحال مصر ته تللی دی. مصر ته څه ته چکر له کار له. ځکه نن سار مونږ درس کې څه مختصر وي په دې به تفصیل کوو چې ابراهیم علیه السلام نه د انبیا علیهم السلام دویم قسم شروع شوی او کار سو د قومي سطح نه بین الاقوامی. دا ټکی یاد کې اوس بین الاقوامی سطح کار چې شروع شو هغه صرف په الخلیل کې او حران فاران کې نه کېده. د بین الاقوامی کار د پاره الله دې وګرځاو. دې اصل خپل دعوت لراغلی چرته مصر ته راغ. ولې د دعوت سطح د قومي نه بین الاقوامی شوې ده. نو بین الاقوامی مونږ پرونم ویلو جغرافیه کې قرآنی جغرافیه کې چې هغه وخت آباد دنیا په څو براعظمو مشتمله وه. درې ایشیا وا، افریقا وا او یورپ. نوس عراق هغه وخت کې د هغې زمانې مرکزي ملکو ځکه د نمرود حکمراني وه ډېر مشهور حکمرانو دا هغه د دنیا او د خوا مصر یو ډېر لوی حکومت و د فراعنو. نو بین الاقوامی ذمہ داری ده. نو هلته یو باچا سره ټسل دلته د بل باچا حکومت ته راغلی دی دلته گرفتار شوی دی. هغه ښځې گرفتار شوی وه بیا خو بس واپس شوي دي. او دریم د الله په حکم چرته تللی دی حجاز ته. او حجاز کوم ځای دی؟ ایشیا ده د ایشیا علاقه. نو ګوره اخوی افریقې ته ولیږه براعظم افریقې ته دلته ایشیا ته راولیږه او بیا د حلب او شام د علاقې بره ټولې د یورپ دروازه ده اخوا یورپ ته که نه. په دې طریقه باندې د هغې زمانې درې براعظمې الله په ده وکتې ملکونه نه براعظمې. دا څونه لوی سفري دي دا د ټولې پیادل کړي دي. د یو براعظم نه بل براعظم ته زیات نه زیات پیدا کړي چې د هغې زمانې چرته خر ټټو مزق سورلی و نور سو. په دې باندې دا د الله بنده دا سفر یک. ځکه ابراهیم علیه السلام ته سوی انی جاعلک للناس امام. په دې به خبرې کوو سیندي سوی دماغ بم کولوش چې انی جاعلک للناس امام څه شی. ابراهیم علیه السلام ته امام څه نه وی، نوح علیه السلام ته نه وی او دته وی دا ولی یا بل پیغمبر ته نه وی او دته وی انی جاعلک للناس امام. ځکه چې د بین الاقوامی کار ابتدا د نه شوی نو دا ولنې پیغمبر د بین الاقوامی دعوت بانی چې د پلاس الله رب العزت د بین الاقوامی کار ابتدا وکړ. د بادشاهانو دربارونو ته ودرو او په دې ملکونه وګرځاو او یو زوی حجاز ته راوس د الله په حکم. هلته دیره که اسماعیل علیه السلام چې وروستو بیا دغه سرزمین حجاز دغه په دعوت باندې منور شو. وروستو بیا مشرکینو زمانه تېرېدو سره شرک شروع کو خو لیکن هغه پیغام حجاز ته د اسماعیل علیه السلام په ذریعه چې ابراهیم علیه السلام زوی راوس خور شو کن په خپله مصر ته افریقې ته لاړ. بیا په هغه مصر تګو که نه هغه د مصر هغه تګو چې آینده کې بیا د په اولاد کې خلق پیدا شو. موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام نو که نه نږدې نوسی یوسف علیه السلام دی. هلته په دغه مصر حکمرانی را ده او بیا ورپسې موسی علیه السلام وروستو لرې نوسو کې دی. نو د هغه په ذریعه باندې فرعون سره ټکر ووالی شو او یو زوی اسحاق علیه السلام هغه فلسطین کې کینو او ورواره لوط علیه السلام هغه د لوط علیه السلام په بیان کې راشي. اوس لوط علیه السلام د یورپ په بارډر کې نو
چې دا دعوت یورپ طرف تم اخوا لاړ شي. دا د امامت او دا د بین الاقوامی کار. ځکه ابراهیم علیه السلام باندې الله دا سفرې کوي او دغه د سفر لارې ګودري چې دلته مونږ وښولې. بهرحال دا د ابراهیم علیه السلام د سفرو نقشه او حالات دي. دلته هم دا یو نقشم ده همغه شی دی. ابراهیم علیه السلام همغه واقعات دي. وګوره دا اور دی، بیا بابل په لار راغلی دی، بیا حران فران، بیا حل، بیا قدس الخلیل، دی خوا مصر او واپس د مصر نه، او بل سفر دا د حجاز ته او بیا د هغې نه واپس تلل. دا د دې سفري دا الخلیل دی. ښه الخلیل دا د تصویر دی. دی کې ابراهیم علیه السلام قبرم دی بیا الخلیل کې. لوط علیه السلام وګورئ دا تاسو تخکاری دا همغه د بحر احمر دغه یو بیا څه دی وی شکل دی، د هغې لږه څوکه دلته ښکاري. خیال دی برا بحیر روم دا علاقه وګوره فلسطین. خیال دی دلته دا سدوم دا علاقه ده. دا یو 3 کلی دي وګورئ، زوغر، سدوم او مامورا. دا 3 کلی چې دی ته الله رب العزت لوط علیه السلام را لېږلی او داسې دي اردن، موجوده اردن، هغه وخت هم اردنو، دا هم دی اردن. دی اردن کې د علاقه ده. لوط علیه السلام دلته راغلی دی. او د ابراهیم علیه السلام رواره دی. نو مووی چې هغه بین الاقوامی کار کولو دپاره یو ځای رواره، بل ځای یو ځای، بل ځای بل ځای، او بل پخپله تک. دی باندې بیا عذاب راغی. دوی کې امراض و، یو پکې شرک و، دویم پکې بدفعلي وه، او نورې بد اخلاقۍ هم پکې وې چې قرآن د هغې تذکرې کړي. عذاب پې راغلی. دا ځای چې دا سور رنګ دی که نه کلر، دا دا عذاب نشانی ده. بس لکه اوس دا ځای چرته دی؟ نو دا اردن کې دی. ښه الله رب العزت چې په دوی عذاب راوست، نو دلته دا علماو د دې ماهرینو دا رایه ده چې کیدی شي چې د دې عذاب په نتیجه کې دلته د سمندر یو ورکوټې غوندې سمندر وجود ته راغی. دا وګوره دا سلیکلی دي بحیر لوط، او دیتا بحر میتم وی، بحر او بحر مردار هم ورته وی. د ټول نومونه دي، بحر مردار، بحر میت، بحر لوط. دا سمندر وجود ته راغلی دی او د دې دا کلی الټه شوي. دا بحر میت مردار دا بالکل د سمندر نه الګ تلګ. وګورئ د نورو سمندرونه الګ تلګ یو سمندر ټوکړه ده. خیال دی د نورو سمندرو ته وګورئ، مخکې م کتلي وه غټ غټ دي، او دا یوه منځ کې ټوکړه ده بس سمندر. د اس سمندر سره اس تعلق نشته. دا چې ته داسې لار تلې ده، نو دا ته یو نهر او لښتې وته دی خوا، نهر چې وه خوا بل طرف ته لاړې شي. خو دا بحر میت او بحر مردار دی. په دې باندې تفصیل کوو. دا اوس چې کوم موجوده آثار قدیمه والا څه آثار قدیمه معلوم کړي دي، نو هغې کلي کې داسې څه آبادی وجود ته راغلی دي. د کودایانیو کې که نه لاندې ځمکه کې بیا زړې آبادی ښکاری شي. نو دا ځای وایي لوط علیه السلام ته منسوب دی والله علم. او دا اردن کې دا اوس هغه آبادی دي چې کوم آثار قدیمه والا کودایي کړې ده، نو دقسې څه آبادی پکې مخې ته راغلی دي.
وی دا د لوط علیہ السلام د قوم آبادی دی. او د سمندر حالت دا دی دغه بحر میت او مردار دی، داسې تصویر دی طرف نم دی. او وګوره دغه مخکاری او دا وګوره دا ته غلخته نهر تلو کنه، دا بیا داسې نهر ته داسې اوته دی ځکه سمندر نه وبو یو طرف ته استلی کنه. د سمندر کې عجایب دي. اوس چې کوم بحر میت او مردار وګوره دلته دا لیکلی دی یہ چھوٹا سا سمندر کل 50 میل لمبا اور 11 میل چوڑا ہے. بس دو قمرہ دے. زیادہ سے زیادہ گہرائی 1300 فٹ ہے. نصف جنوبی حصہ اردن اور فلسطین اسرائیل کے درمیان بٹا ہوا ہے. اردن سرم لگے دلے دیخوا فلسطین و اسرائیل سرم لگے. ددے عجائب ازدادی اس کا کسی بڑے سمندر سے کوئی تعلق نہیں. جان لا اس کے پانی میں نمکیات کا تناسب بہت زیادہ ہے. مالگا پکڑے رہا سمندروں کی سی مالگا ہی کیا نا شتا کا نا کراچی تو سوکھتے لیے سوک کراچی میں لیدے لے چا سمندر تو سوکھتے لیے کہ مالگا دا کا نا مالگا دا ورک دا مالگا ولی دا اللہ مہربانی چې په دې سمندرو کې مالګه پیدا کړې ده. دا ولې دغه حکمت دا دی چې دا سمندر خو د خشکۍ په نسبت ډېره لوی علاقه ده. او تاسو چرته ویلي سکول کې کچې سکول ویلي چې 1/4 حصہ خشکی ده او 3/4 اوبه دي. یعنی په دې ځمکه باندې 3 حصې اوبه دي او 1 حصہ خشکی ده. د دې اوچې نه دا اوبه څه دي سمندر ډېر دی. نو چې د خشکۍ باندې دونه مخلوق آباد دی نو سمندر کې به څونه مخلوق دي شمیرې نشته. او چې کوم ځای کې حیات وي ژونی نو هلته هر وخت د موت او د ژوند کشمکش ووري. او په دې سمندرو کې روزانه په لکونو مخلوق مري او پیدا کیږي. نو چې ساروی یا دغه مخلوق حشره دا شینا مردار شي بدوی به کوي کنه کوي. د دې بدوی نه په دې خشکۍ 1/4 باندې چا ژوند نه تیر کړي بدوی به وټول. اوس هم سمندر سره خواته ورشي د اوبو بوی بدلی. الله رب العزت په دې کې مالګه پیدا کړه. هغه د مالګې د وجې نه هغه بدبوی جراثیم گندگی دا ختمی کی. ځکه مالګه کې دا کار دی دا جراثیم کش دي جراثیم وغیرہ ختمی بلکې د شی هیئت بدلی. بالکل تاسو نه دی ویلې فقه کې د مالګې په کان کې څه خر او هغه مالګې سره څه شي مالګه شي. نو دا یو مسله وه چې دا پاکه ده که نه بس مالګې سره مالګه ولې د دې ماهیت بدل شي ماهیت بدل شي حکم بدلیږي. خو بهرحال مالګه کې دا کار دی. نو التا د سمندرو کې دا مالګه ډېره دپاره وي. خو د نورو سمندرو په نسبت دلته مالګه انتہائی زیاده ده. څومره ده وګوره عام سمندروں میں 4 سے 5% تک نمکیات ہوتے ہیں. سو نہیں 4 نہ 5 جبکہ بحر میت میں نمکیات کا تناسب 23 سے 25% سم زہر دی زہر پورا زہر دی دونه تیزه مالګه ده پکې. دیو جنا بحر میت چې سړی نږدې نه تصویرونه وغیره وګوري تاسو دا خیال دی دا سپین چې ښکاري دا د غاړو ته اوبه دي هغې نه مالګه جوړی شي. داسې سمندر غاړه سمندر سره خوشه داسې د مالګو ګټان پراته دي ټوله مخې د غاړې ټولې د مالګې نه سپینې پرتې دونه ډېره تیزه مالګه ده ورکې. نو دا نمکیت دی کړي. دغه وجه ده چې په دې سمندر کې حیات نشته. حیات څه مطلب ژوند نشته. میان سمندري زناور دا شي نه پکې نه اوسي. ولې د مالګې دغه زهرو د وجه ژوند پکې نه.
نو دې ته که چېرته بره نه د غر نه اوبه راغلي دي بل ځای نه اوبه راغلي دي او چېرته مایع کب وغیره د بل ځای نه راشي چې دې سمندر ته راورسي مړ شي مړي دې وجې سمندر په غاړه اکثر مړه مایان پراتی ا د بار نه راغلي مړ شي دونه مالګه ده پکې او بحر میت او مردار ورته د دې وجې نه وایي چې د اوبې مړي دي اوبې مړي اوبه دي جمدی نه دي څوک چې په دې کې ورکوشي لامبي دا ډوبی نه په صدق پسې روان انسان د هر صدق پسې سر ته راوړي ډوبول نه کوي دا د اوبو کمال خو لیکن دا ده چې انساني جسم ته نقصان رسوي هلته چې کوم خلک بیا د سمندر کې لامبي نو راوتو سره الله بیا داسې عجیبه نظام کړی دی چې په دې سمندر کې لاندې چې کومه شګه لخه ده لخه پیژنئ که نه شګه اب روزي نو په دې وجود وخې چې ونه وخې مالګه د بالکل دا وجود خارخ کوي او بیا به لامبې نو دومره تیزه مالګه وی دا اصل دا عذاب سدی اثرات دی دا اثر دی دا عذاب او بل سطح سمندر دلتا تقریبا 1300 فیٹ یعنی 1300 فٹ دا لاندې ده سونا عام د سمندر سطح چې ده کنه سطح زمین د ځمکې سطح نو ځمکې سطح نه سمندر او نهر او سین لاندې کنه ځمکه داسې یو اوبه چې وشي چې سین کې نو لاندې لاړې شي کنه دا قطعي خو لیکن دا سمندر د نورو سمندرونو په نسبت څونه لاندې دی دا 1300 فٹ لاندې دی سطح سمندر نه سطح سمندر مانه سطح زمین نه دونه لاندې دی دا گهرایی هم د عذاب نښه ده چې ځکه دې باندې دا ملک الټه شوی دی دا هم د دې نښه بهرحال دی وجه نه محققینو رای دا ده چې دلته د نورو سمندرونو دی د حالت بدلیدل دا علامه ده دی ده چې دا د قوم لوط د عذاب آثارو په دې ځای عذاب راغلی اوبه هم مالګه شوي دي گهرایي هم راغلی ده حیات هم ختم شوی دی دا شنی دا د بحر میت او بحر مردار چې هغه ځای نه دا شی جوړ شو خجی دام دی بس دا اوس وګوره لنې دا سمندر دی دلته تی دا نهر وتی دی دغه کودایانې مودایانې شوي دي نو هغه آثار قدیمه دي دا د لوط علیه السلام دا قوم ځای دی دا اوس د دې بحر میت او مردار مختلف تصویرونه دی وګوره دیم تصویر دی دلته بس خلک سیل سپاټې لزیو دا سمندر حالانکه حدیث کی سر راځي معذب قومونه پاغه ځای نه تیرېږي نبی علیہ السلام وی مگر باکین په جړه به تیرې دلته نن مسلمان هم او دغه یهود خنزیران ټول په دې سمندر کې همغسې په زنا بیا اخته دي بربنډ اخته دي اخته یې دلته بس سیل سپاټې له راځي او بد حل بربنډ پراتی نو دغه بحر میت او بحر مردار دام د بحر میت یو تصویر دی بل دا وګوره دا بس مختلف د سمندرو همغه تصویرونه دي دلته اوس یو خبره ده دا وګوره دا دریای اردن دی پکې دریای اردن دا هم د دغې اردن سره تعلق لري که نه د لوط علیه السلام خبره ختمه شو بحر میت او د لوط علیه السلام د قوم علاقه چرته د نن سبا هغه علاقې ته ملک ته څه وایي اردن وایي او بحر میت هم چرته دی اردن کې دغه علاقه ده په دې عذاب راغله خو په دې اردن کې یو بل شی دی هغې ته دریای اردن وایي دریای اردن دا هم ډېر اهم دریاب دی سین دی دریاب دریای اردن دا تاسو قرآن سورت بقره 2 سپاره کې د طالوت او جالوت واقع چې کوم ویلې ده هغې څه وایي ان الله مبتلیکم کم نهر دی
دا دی. دا کم دی؟ دریای اردن دی. نهر عربی کې نهر ته نه وایي، څه ته وایي؟ دغه ته وایي، دریاب ته وایي. نهر عربی کې څه ته ویل کېږي؟ چې موږ ورته سین وایو، دریاب او سین. او بحر سمندري. نو دا ان الله مبتلیکم بنهر، نو دا دریای اردن. دا پدې اردن کې دی تیر شوی داسې مخکې. دې دریای اردن سره څه ډېرې خبرې تړلې دي. یو پکې دا د طالوت او جالوت واقعه وه. دوی چې تلل که نه، نو په دې دریا اردن به تېرېدل. نو طالوت په امتحان وکړو چې سکل به نه کوئ، کویم نو سزه یو چونګ لپم نیمه والی. بله دا وګوره، دا دریای اردن د ورکوټي تصویر کې خیال دی. دا دغه دریاب دی، دی غاړه غاړه دغسې دي دیوال. په دې دیوالونو باندې بره کنډتاري دي، د کجوري ورسره دي. د اسرائیل دی. او موجوده غاصبینو چې کوم د فلسطین علاقه نیولې ده او اسرائیل حکومت یې جوړ کړی دی، نو دا اردن سره په بارډر باندې دی. خو دلته اردن طرف ته دونه غټ دیوالونه والی دي او پای کنډتار لګولی دی چې مسلمان دی خورا نه شي، بلکل پابند. خو دغه اردن دی، خو اردن دی، دغه اسرائیل دی. د منځ کې څه تیر شوي دي؟ دریای اردن. دا دریای اردن دی. خو دې طرف ته چونکې د اردن او د علاقې باندې عیسایت هم پروت دی، ډېر آباد دی. نو دې ځای کې د عیسایانو د مذهب مطابق دا د بپتسمې ځای دی. بپتسمه څه ته وایي؟ دا چې څوک عیسایي کېږي که نه، قرآن کې راځي صبغت الله ومن احسن من الله صبغه. نو دا دوی خاص قسم یو رنگ دی او په دې اوبه لامبی دا پیواړې زه اوس پوخ عیسایي شو. دا بپتسمې ځای دی دوی چې سړی عیسایي کوي دلته د اردن د اوبو پې ورړی. دا خو هر ځای کوي، خو دلته اردن په غاړه دا ځای دی. لکه اوس هم د عیسایان داسې کوي په دې خپلو ګیرجو وغیره کې. که څوک عیسایت قبلی که نه، نلته د دې پادري په ګیرجه کې کینی، اوبه مو پې داسې په سر واړی او خاص قسم رنګ پکې واچوي، بس اوس دا څه شو؟ دا عیسایي شو، پوخ عیسایي شو. رنګ هم که قرآن ځکه وایي ومن احسن من الله صبغه. ستاسو به څه رنګي؟ رنګ خو د اسلام او د توحید دی چې میټاویږي نه. نو دغه د بپتسمې ځای. البته دلته یو شی چې هغه اخري دور سره تعلق لري، دا اوس د بره نه سیټلایټ نه تصویر اخیستی شوی دی، دا دریای اردن. دا دریای اردن چې دی، دې باره کې قرآن کې وګوره یو دا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بنهر. یو آیات حل چې نهر نه څه مراد؟ نهر اردن. دویم دا چې قرآن سورت اعراف کې وایي واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها. خلق چې کمزوري شوي وو، موسی علیه السلام او دغه ملګري، نو مونږ دوی ته دا وطن او کلی شام، اردن وغیره علاقه وراثت کې ورکړه. ځکه وروستو د موسی علیه السلام نه بعد موسی علیه السلام په وخت کې جهاد وکړو شو، بني اسرائیل ونه که نه. وروستو یوشع علیه السلام په دور کې جهاد وشو، نو دا طالوت چې راغلی دی. یوشع علیه السلام یو ځل جهاد کړی دی او بیا وروستو طالوت هم کړی دی. هم بني اسرائیلي پیغمبر دی او طالوت بزرگ دی، د بني اسرائیلو بادشاه دی. ابا تفصیل بیا چرته واقع راشي بیا به وایو قرآن کې. خو دی جهاد کړی او دغه ملکونه فلسطین، اردن بیا د چا لاسته راغی؟ بني اسرائیلو. او په دې زمانه بیا د دې حکومت چلیدلی دی. نو دقه مراد ارض مقدس کم دی؟ کانو یسو مشارق مغارب الارض. نو اورثنا دا ځای والا وراثت کې ورک. نو دا مومده ایریا و علاقه د فلسطین او اردن وغیره. بل یو حدیث کې راځي زمون سره مستعلق دی د دې
دریای اردن. حدیث اخیری دور کې دجال سره چې کله جهاد کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وګوره دا حدیث لتقاتلن المشرکین حتى بقیتکم الدجال على نهر الاردن انتم شرقی وهم غربیه. تاسو دجال سره جنگ کوئ او په کوم ځای به کوئ؟ على نهر الاردن، نهر اردن سره به جنگ کیږي د عیسی علیہ السلام او د دجال او دا مهدی او د دجال د فوجونو په اردن باندې بکیږي. دغلته به ځکه اردن سره خوا کې بارډر باندې اسرائیل پروت او دا دجال مرکز دی کنه. او پاغه اسرائیل کې اوس یو ځای دی مقام لد، لد دا به نقشو کې چرته مخې لرای شي ته باخم د اسرائیل کې دی، فلسطین علاقه چې کوم نیولې ده. هغه مقام لد دا دا خروج دجال ځای دی. دجال به دغه ځای نه راوځي کله چې ظهور وشي کنه نو بیا مقابله له کوم ځای نه راځي ځکه اسرائیل د یهودو ریاست ته دا خو د دجال تیاری ده کنه. نو دجال چې هر کله را پیدا شو چرته بزی اول اسرائیل ته بزی لکه د مقام لد نه راوځي. مطلب دا چې موجوده اسرائیل ته بزی کنه دا هغه د پاره ریاست جوړه خو دجالی ریاست ته. نو دا مقام لد نه بیا د په دنیا یلغار شروع کوي ګرځي با او جهاد چې و سره کم د مهدی او د عیسی علی السلام کیږي نو هغه په نهر اردنی. حدیث کې راځي دا خراسان نه به شام ته تورو جندو والځي دا به داغي دا تایید د پاره ځي. خراسان هم ځای دی. خراسان چاته وای دا بیا وایو چې سیندی سوی خراسان څه شی دی. بهرحال د دې علاقو نه کنه خو دا جهاد با په دغه نهر اردن کیږي او نبی علیہ السلام فرمای انتم شرقیه و هم غربیه. انتم شرقیه تاسو با د نهر اردن مشرق طرف ته او دجالی فوجونه با مغرب طرف ته. اوسم اردن علاقه مشرقی طرف ته او اسرائیل مغربی طرف ته. اردن نا غاړه مغرب ته اسرائیل ده او دی غاړه مشرق طرف ته اردن ده. دغه میدانی فلسطین به او فلسطین دا شام به خو کم شام نبی علیہ السلام خود خپل زمانه شام یاد کړی دی کنه. نو هغه شام دا موجوده شام یوازې نه دی ایکي دا فلسطین اردن ټول علاقه دا. خود دې حدیث نه معلوم شو چې شام کې بیا خاص کر کم ځای اردن چې کم نهر اردن کم ځای. نو دا هم د اخیری دور سره تعلق لرونکي دغه دجال خلاف او دجالی فوجونو خلاف چې کم جهاد کیږي دام نهر اردن سره تعلق لري. بهرحال دا د لوط علیہ السلام بل یعقوب علیہ السلام دے دا آسان دے کې سدونه نشتا. یعقوب علیہ السلام چونکه د ابراهیم علیہ السلام نو سه دے د اسحاق علیہ السلام زوی دے. نو ابراهیم علیہ السلام دا اورنا حران فران ته تللی دی بیا قدس الخلیل کې ډیر شوی دی کم زوی چې اسحاق علیہ السلام او هغه هم دغلته پرېښی و. نو اسحاق علیہ السلام ټول عمر الخلیل او فلسطین کې او بیا دا غزوه یعقوب علیہ السلام دی. نو یعقوب علیہ السلام د پلار جانشین ولته غزای کی نو دا کنعان بیا کم کلو کنه کنعان دا د یعقوب علیہ السلام زیدم دوم فلسطینی ایریا علاقه ده. بس دغلت بیا د یوسف علیہ السلام واقعم دغه کنعان کې شوی او داینا بعد بیا چې کوینه یوسف علیہ السلام است شوی ده نو په دې لار داسې مصر ته راوسته شوی ده. مصر وسره داسې خوا کې ده په لار ورته سړی راتیری. نو یعقوب علیہ السلام در اصل دقه الخلیل کې ده. حجی شعیب علیہ السلام خدا طرف بدل شو نو دا به بیا وایو دی او د موسی علیہ السلام واقعاتو یو بل سره قریب قریب دی. بس قولوا قولی هذا است. मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए.